دویم اپریل به ستاسو دستاربندي وي انشاءالله د یکشنبې په ورځ د اتوار ورځ ده دویم تاریخ د هغې نه مخکې هفته کې به د خالي اتوار ګل په ورځ باندې ستاسو امتحانات دي انشاءالله خالي اتوار ګل بیا نهه چهارشنبه زیارت جمعه او خالي دا به ستاسو چوټې که تاسو چاله دعوت ورکوئ او موږ به پکې ستاسو پرچې وګورو عملنامه به درته تیاره خبره ورسې دی پټکي به انشاءالله العزیز تاسو ته د مدرسې له طرف نه میلاوېږي پیسې به تاسو ورکوئ ما ته مخکې ورځو کې یو ځلي خبره کوله نو عالم وم وی لندن ته تللی وم هلته کې یو کس و موږ سره ملګری دی تللی نو هغې وی چې راځئ د بي بي سي د لښکر معاینه در باندې وکړو بي بي سي خبرونه وایم او یې ښه اعلی مزېداره ډوډۍ به هم در باندې وخورم داسې ډوډۍ به چې به حلاله وي لندن کې حرام او حلاله وي حلاله به مې او مزېداره به مې خشته به مې ستاسو د خوښۍ چې کوم شی م خوښ یې به هم پکې وخورئ مونږ وی ډېره ښه ده وی دا د بي بي سي د ریډیو معاینه مو کړه د ټي وي د دفترونو معاینه مو کړه د هغوی د اخباراتو معاینه مو کړه بیا ډوډۍ له بوتلو بیا ډوډۍ ته یې کېنولو واقعي په هغې کې هر قسمه روټۍ او حلال یې پې لیکلي بیا ډوډۍ له مې راوستې خو ګورې بل بار یو خپل ورکوئ موږ چې دې څه مطلب تا چې وایي چې ډوډۍ پر باندې موږ خورو نه ما راته ځای وښه وکړه را مې وستی ځای مې راته وښه بل بار یو خپل ورکوئ موږ خپل ورکړو نو داسې کار چې پټکي به د موږ وړو که خیرې پیسې به تاسو ورکړئ پټکي به انشاءالله مفتي صاحب ستاسو موږ ته دی فیصل آباد ته او هغه ځای نه څلور پنځه قسمه انواع پټکي راوړه او هغې کې وي چې دې کې ته خوښ کړې نو یو ډېر اعلی خشته پټکي ما خو یو درمیانه غوندې خوښ کړی دا ښه دی پې خرچه هم پې کمه را ځي او مزېداره مفتي صاحب وایي چې نه دا خو داسې پټکي وي په دې موږ ټاپه هم لګوو د مدرسې دا خو به دوی سره پروت وي مر زمان نو ښه ولاله پرې چې څومره ګرانې نه خوري نو بیا هغې اډر هم ورکړی دی پټکي به تاسو ته انشاءالله العزیز راسي ښه انشاءالله پیسې به څو ورکوئ سندونه هم دي یوازې پټکي نه دی بخار کې خو 360 که 380 روپۍ خو صرف د پټکي جوړېږي ستاسو او سندونه چې دي نو هغه هم تاسو ته مدرسه درکوي سندونه د مدرسې او زما سند اجازه او د شیخ صاحب سند اجازه هم درته درکوي کشف الدرجات هم درکوي او ورسره به یو لیست هم درکوي درته یو لیست د ټولو طالبانو د نومونو پلار نوم پته پکې وي دې دپاره چې هر طالب ځان سره خپل لیست یوسي چې خپل ملګري ورته معلوم وي دا ټولو باندې ډېره لویه خرچه کېږي داسې وړه خبره نه ده نو نور کله خو به مونږ د طالبانو نه 500 روپۍ راغونډولې هم هغه 500 هم داسې نه ده چې د مدرسې د طرف نه مفتي صاحب وي مې غونډوېل ما وی نه داسې نه ځکه چې په مدرسه 2.3 لکه روپۍ ولې بوج راولي زمونږ پیسې نه کېږي یو 500 شپږ 700 طالب ورکړي نو د هغه پیسې کور نه روانېږي او که په مدرسه بوج راشي نو مدرسه خو حالان کې یقین کوه دا 2-3 کاله وشي هغه نه مه غونډول او نه هره مدرسه کې د سند پیسې اخلي تاسو یو مدرسه نشته چې د سند پیسې نه اخلي نو هره مدرسه کې اخلي نو دې کې مدرسې ته تاوان مدرسې سره ظلم نشو کولی او له مدرسې د تاوان مدرسې له خلک چنده دې له ورکوي چې هغوی د ډوډۍ لنګر ورکړي طالبانو له دې له ورکوي چې استادانو له تنخواګانې ورکړي بجلی پې هغوی خو دې له نه ورکوي چې تا به ګوره پټکي او سندونه پې کوي دا ظلم مدرسې سره نشو کولی نو نور کله خو به مونږ 500 روپۍ غونډولې او دې ځل خو به خیال دا دی چې دا شی ډبل کړو څنګه وخوړه
1000 روپے څه شی دی لکه څنګه موهاله تاسو د اتو کالو د سبق د سر صدقه ده اتو کالو خیرات دی څه کال تیر کړ او خیرات پې ستاسو نو د کفر دی بنات والا 3000 یقیني خبره بلکې یو مدرسه ده د بناتو خبره وه هغې 15000 د بناتو یو مدرسه هغې 15000 او 3000 علي نو تاسو د بناتو نه کم یې بله دویمه خبره دا ده چې د مدرسې د طرف نه مناظم صاحب ما ته وي چې طالبانو ته ووایه د مدرسې رساله ده النعمان نو هغه چاپ شوې ده چې طالبان هغه هم ځان سره ستا مدرسې رساله ځان سره اخلی څو روپۍ ده په دېرش ټکې بسونه نو هغې کې فایده ده یو پکې زما هم یو مضمون چاپ شوی دی او پروس کال مولانا رفیع عثماني صاحب راغلی هغه دلته بیان کړی د هغه مضمون پکې چاپ شوی دی او بعضې د افتا ضروري مسایل هم پکې چاپ دی نو دا ښي دا ځان سره ساتئ ښه یو چا وخت کېږي نو مدرسې ته نه دی او دا ځان له جاري کې مستقل جاري کې بله پته وله ورکړې تاسو له کور ته پړات بدل دي هغې کې دا فایدې چې دا ستاسو مادر علمي دی دا مدرسه دې د حالاتو نه به خبرېږي او ورته ویم یو مضمون پکې ده شب و روز هم لیکې چې پته لګي د مدرسې ضروري حالات دا ضروري شی دی دا تاسو ځان سره رساله هم دغه کې ښه دا رساله هم ځان سره واخلئ بله رساله کې به ستاسو نومونه هم راځي انشاءالله هم ځان سره واخلئ سرتور سر ډېر جوړ تېر کړی دی او که پټکي سره او که ټوپۍ سره دا نه دی معلوم د ډېر او د کم جوړ دا پته نه لګي د عرب چې هغه بل شان څیز په سر باندې وي نن سبا هغه منجیله نو دا کړی منجیله دا نشته ورپسې دا د هغوی یو پټکې دی ټوپۍ د پاسه رومال اچول اینا څادر نبی علیه السلام سپوټې په سر اچولې دا ثبوت نشته چې د ټوپۍ د پاسه او که د پټکي د پاسه او که د هغې نه لار البته تسما یو ځای کې راځي هغې نه معلومېږي اشارة النص سره چې دا د ټوپۍ یا د پټکي لاندې یا بې د پټکي او د ټوپۍ نه ځکه غوړوالی راځي نو غوړوالی اله راځي چې د ویښتو سره جنګېږي نور څه تصریحات پکې نشته بدء الخلق امام بخاري رحمت الله علیه دلته کې د مخلوق د بد چې دا مخلوق سره کوم روایات متعلق دي مخلوق کله نه خدای پیدا کړی دی او دې کې به د مخلوقات متعلقه مکمل بیان به راځي انشاءالله العزیز او مخکې کتاب الجهاد مناسبت د باب اختصاري عجیبه مناسبت د علماء لیکلي خصوصا کرماني او د جهاد سره عموما اعدام د انسانانو راځي انسان دارنګې اونې بوټي دا ورسره اعدام راشي په دې کې روایت وروړي چې دا جهاد په امر د الله دی او دا مخلوق هم د خدای دی نو چې خدای کوم مخلوق پیدا کړو تاسو یې مړی کا بدء الخلق کې دا ثابتوي چې دا مخلوق ټول د الله دی نو ته به د مخلوق په حیات او په موت کې د الله د احکاماتو اتباع کوه دې مزیدار مناسبت باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه دلته سوال دی چې اهون په تبدیل دی معلومیږي دا چې اعاده ډېره اسانه ده او بد ادونه اسانه نه ده لکه ګرانه ده نو موږ وایو چې نه دا هو اهونو دا په اعتبار د بد ورته اهون نه وایي دا په اعتبار د زعم د مشرکینو وایي مشرکینو به وي دا اعاده خو ګرانه ده اذا كنا ترابا وعظاما ائنا فی خلق جدید دا خو ګرانه ده نو دا اهونو په نسبت د بدء سره نه دی په نسبت سره رد قول د مشرکینو دپاره دی ډېره اسانه ده تاسو وایئ چې دا ګرانه ده ډېره اسانه دا نړول د کوټې ګران دي کاته ډېره اسان دي نو دا مطلب نه دی چې د جوړولو په نسبت اسان دي جوړول خو ګران دي
دا هغه استبعاد ختمي د ذهن دا به ارجع عين او نين لين او لين ميت او ميت لين او ذات افعينا افاعيا فمستروال لا تكن انشاكم وانشا خلقكم نعم نقص استروال راشي ما لنا من لهوب استروال نسب اطوارا دا انسان دا دورا كذا وطورا كذا عد اطواره قدره اطوار خپل اندازې کله نطفه کله علقه کله مضغه کله طفل شابه وقد خلقكم اطوارا لمناسبة جواب إقرار راحلة أدرك راحلتك يا فر راحلتك تفلتت تحصيلا ليتني ندلار مرقصي أرمان جنوي فاسي دلي ذكر ليه رح جلوس تو بيان لانا فاتي شو أنه حدث عن ناس يحسن رضي الله تعالى عنه قال لقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كتابه فأتاه الناس من كلمة فقال كل الإسلام فيقول يا من كلمة قال الإيمان أو الجنة فأعطينا ما شيء من ذكر من الإيمان فقال كل الإسلام يا من كلمة قال هذا من قال تقبل الله يا رسول الله قال جئنا بنا تركنا نفعل هذا الأمر قال كان الله لم يكن شيء غيره أمر ذي المخلوقات أرسل على الماء يعني دا ابو او دا اصل کې فاصل نو دا معنا شبا اول خبر نه کان فی عما مخکې تیر شوی دی اذن نو ذکر لوح محفوظ سوی ها او تقطع دونها السراب قرت دې خورا جدا کېدله پوسرا پورا اوچت شي ها دا پرې څه به دا حدیث را نه ویتري ها هغه پوری بیان مناسب وزن اجتماع تکنزل کی ہاں عائشہ بقدامات وسط دائت کئی او داخو واپس جمدی کول خودیر اصال دی بنسبت دا مخی پیدا کول شکلی معلوم دے مخی من اللہ تا معلومو دانچی تا صرف صادر و غستل دی کیا با؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كتابه فرحمه وقرأه إن الله حجبت أسراره وما جاء وقام لغسه ودرحم راشي وسنكم رحمكم وقال الله عز وجل اللهم الذي خلق سبع سماوات وزمكي على سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وزمكي كم دي تو إذا سبع سيارات مراد أو بعض حضرات وینا دا یوز مکه او هم اقالیم ته مراد دي اوس په نن سبا دي څلو اقالیم جوړ کړی ایشیا او افریقا بر زمونه اوس هم ودی یو ایشیا دا یو یورپ کې دوه دي کړه یو یورپ یو ایشیا دا یو افریقا دا بر زم جنوبي او شمالي امریکا هم دي بینده شبل کم استریلیان دا انتارکتیکا خدا اوش بیا خصوصی شو خبر نو دا او برای اعظمونه تی مراد شو او دا او برای اعظمونه او مختلف قومونه دی گوی او بعضی حضرات وینا دا دی زمکی تیگونه تی او مراد دی او تیحا تاسو گوره دا زمکه دا نو لانده ورپسی یو تاسو کنوه کنا نو مختلف ترکتا راځي او سو وینا هو انواع د زمکه ته مراد دي بای زمکه هغه زرغونه کوي دا یو نوع شو بعض زمکه هغه نباتات جمادات روباسي لکه غرش مثلا بعض زمکه تیل روباسي معدنیات دا سیال معدنیات روباسي بعض زمکه باغ خوب دریاب دي په بعض زمکه تاریخ دریاب دي
د خوب جدا فایده ده، صرف جدا فایده ده. بعضې صرف نباتات او ځنګلات زرغونوي، بل شی پکې نه کېږي. ٹھیک شو خبره؟ نو دا مختلف انواع د ځمکې ته منادي. نو یا تقسیم په اعتبار د مخلوق شو برزمونه، یا تقسیم په اعتبار د سیارات شو، یا تقسیم په اعتبار د انواع د ځمکې شو، او یا تقسیم په اعتبار د جوړوالي د ته د ځمکې شو. الله تبارک وتعالى چا بچا شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه متعلق مې اورېدلي دي، ما ته دغه نه معلوم، حواله نه معلومه چې هغه مراقبه کړې وه. نو هغه په مریخ کې مخلوق شته وایي، مریخ چې دی په هغې کې مخلوق شته، مریخ دا مراقبه هغه ما کړې وه. او نن سبا دوی وایي مریخ کې نشته، هغه ګرم دی ډېر زیات، هغې کې د مخلوق ته بهر کې اوس هم دوی لګیا دي، کوشش کوي دی رسېدلي نه د مریخ ته، د مریخ ته دغه رسولې ده څه ورته ویل کېږي، مریخ ته نه ده مدار ته یې رسولې ده، او د مریخ تصاویر یې رالیږلي دي. نور پوره معلومات نشته چې څه پوزیشن دی څه نه دی. بلکې اوس په یو ساینسدان لا بله خبره هم کړې ده، هغوی چې په سپوږمۍ کې په بعضې ځای کې دغه شته اکسیجن شته، عام خو نشته خلا ده، خو سپوږمۍ کې په بعضې ځای کې د اکسیجن آثار شته، د اوبو نښې معلومې شوې دي چې څه وخت کې دلته اوبه وې او اوبه چې کوم ځای کې وي نو هلته اکسیجن نو معلومېږي دا چې دا شته. بهر کې دا د الله کائنات دي، لګیا دي پکې خپل محنتونه او کوششونه کوي، خو حقیقت نه الله خبر. واستقبل مرفوع اسمان مراد رفع سمكها فسواها، سمكها بناءها، والحبك استواء اسمان وحسنها، ازينت سمعت واطاعت، كم ذكر ازينت ربها وحقت، خدای خبره ما اطاعت يعني بس جوړه شوه، والقت ما فيها يعني اخرجت ما فيها من الموتى، وتخلت عنهم مكه ځان لشوا ځان لبشي، او دغه ماضي تحققا ده، او طحاها اندحاها قريقلا، ساهره وجه القصوي كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم لقوت ساهره وي. ها نبی علیہ السلام فرمایي من ظلم یعنی پردیس بچي هغه چا چې ظلم وکړي د شبرین په مقدار د یو لیټر ځمکې تو ویقرو من سبع ارض، او یادا چې ځمکه بالکل مکره پردی باندې چې دو لګي او راځه یو ځای به کې نو په لوی وبال کې به مبتلا ګوره تبعید یې مناسبت سبب شو. یو مطلب چې اوس موږ پورې دې غټ کې وخت دننه کې نو غاړه ته به پروزي که نه، او یا تفسیر مراد دي شابه دی. محرم نور دي مرفوع كذلك مجرور. ها ارواح وسره محاسبت په حق نظام او ارواح چې دا معنا نقصان کړی سعید ابن عمرو مروان تا سعید انا انتقص من حقها شيئا، دې حق مزوها دا ايعد عشره مبشره اشهد گواهی ورکوم چې موردی د نبی رسول الله من اخذ شبر من الارض ظلما انه يطوقه يوم القيامه من سبع ارضين. قال ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه قال قال سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لو زينت تاسمان نے جو رجوما للشياطين او بالعلامات هم يهتدون علامات يهتدى بها، وسم دستور نبی معلومات کوي ها دریا دې کېدونه
ومن تأول فيها بغير ذلك جسوك مواصل حقيقي الدنيا په امور کې باران وغیرہ کې غني خطا شو او خپل ایسا د اسلام هدايه کړه او تکلف وکما لا علم له به دروغه وقال ابن عباس هشيما تزروه الرياح متغيرا دا بطول ټوټي ټوټي بشي اب ما تقول الانعام والانام مخلوق توي برزخ حاجز دا دې کې کوم لغات دي یا سره مناسب ذکر کړي الفاظ باغونه غان والغلب الملتف يوزين فراشا مهادا قولي تعالى ولكم في الارض مستقر او نكدا الا نكدا قليلا كما حسبان الرحاء میچر بخبل ځای کې تعویض دقه سي او څوک د حسبان معنا حساب اخلي منازل لا يعدوانه د یو بل نه تعدى نه کوي حسبان جماعت ته حساب لکه شهاب او شومان ضحاها ساعت وقت یې رڼا مراده ان تدرك القمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر بمعنى لا يستر ضوء احدهما ذو الاخر او کته چې دا چې د غرض دا خسوف وغيرها اقوال لا راولي ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يوم النشي مخكي كيريه طالبان رور يوم البصيروات نستق نخرج احداهما روض شبين بدرجه المسلمون بديجي ويجري كل واحد منهما في اقبل فلك وحيها تشققها دا بټوټي ټوټي ارجائها غار توي لما غار چې شلیدني فرشتي او بناستي هم دا فرشتي په جانبين لکه ارجاء البئر غار کوي اغطش ليلها والجنه يوم انا الظلام قال الحسن البصري كورت اذا الشمس كورت تكور راغون بشي لك دا امامي الاول بشان حتى تذهب ذوقها رابع ختم شي ويقال والليل وما واستقام والجمع من دابه اشبك والتسق استوى خروج منازل الشمس والقمر دي حروف دروازه انوار سره چې کوم سوري وي هغه ته وایي قال ابن عباس ورقبه او دا لوی محدث بخار وبه ابن الحجاج وی حروف د شپې سوري ته وایي او سموم دروازه هغه ته وایي ويقال يولج ويكور يوم الداخل بكي يكور راغون بكي ولجهر غسيل ادخلته في شيء شابه يوم الجبنن ودراغون بشدات والحالات قيامت تجي ما يريد بسجدة وضع الارض على الجبهة عجب الجبهة على الارض اغتننا مرادها دغه جبهه انور کوم دوزمه کې د قبله رسیږي ځکه دا ولنه دي مناسبه اطاعت دي او تحت العرش طول ارض العرش لاندې هر وخت کې د الله اطاعت کوي هر وخت کې الله ته سجده کوي هر وخت کې د الله نه اذن غواړي یا خالی یا حالي جواب دې دا شخص نه دا جرم النار دی دا اور دی اور دا اور مشکل اور دی بس مجسد او مشکل اور دی او څومره دی الله اکبر او څومره تیز رفتار دی څومره لري دی او څومره په تیز روان دی څومره لري دی څومره لري وینو حلقې نو چې دې تاوي دې ضرور تاوي او چې څومره لري کېږي نو فاصله وخت په ډېر لګيږي نو دا ټول اور دی اور او دا په دومره تیز روان دی سره حیران شي څومره سپیډ دی لري دومره سپیډ د بل شي کېدی نشي ها څومره سپیډ دی حیران شي بنده ها يحيى بن سليمان قال حدثني وهو قال يعلم ان قال ان قال حدث الوالي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ان شقوا تعالى يحتاج وفي حديث ولا يحل ولا بكم ما يتعلم آية الله بذاته ما قبله وبه قال حدثنا نعيم وابي حدثنا حدثني من قال لنا قال يتعلم عن الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شقوا تعالى يحتاج الى من وفي حديث ولا يحل ولا الله تقبل الله وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الشمس قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشمس فما تذكر مثلا إلى مناسبت الشمس اور تفصیلات کتب کے
ما ویل دي وبه قال الحمد لله تعالى لواقف د آبادون شربون کړي ملتحم وته شربل پیژنه د نر او د ماده د انثى ماده یو بل سره یو ځای کی نو بار دی ها او مولا وته نو وایستنه غوندې ذات تاویږي او برزي ها او جوړي په تصویر شپېلي پینګار یو دې معنا دی اقوالي کوي او نشرا متفرقه ها دا الله جيبه نظام نکړ دا اجازه صفات دا هوا د مذکر او د مؤنث دا د مذکر نه رسیدونه جدا دي مونږ نه ښکاري او بیا د مؤنث پاره کې دا کې ورته نه کی دی بوټو کې هغه سره بار دی او چې کوم باغ کې مذکر بوټي نه دا غي میوه کوي مذکر بوټي دا څه کوي او مذکر بوټي بل لازم نه دا ارچا د جما خپل صورتونه دي دا د دې بوټو خپل جما ده کبان نه دي کبان دا خپل جما ده کب چې وی کب چې کوم نر کب دی هغه دا انسا کب د پاسه تیر شي تچکیږي وسره نه د پاسه تیر شي اته حامل شي غنم د جوار خپل دي هم دا هوا وړي دی بادونو سره یو بل تا غره رواني غزرات او یو ځای کېږي یو ځای بالکل همداسې نو دا کب د کبا د انثى د پاسه تیر شي کب هغې نه حمل وایي سړی حیران شي د شاتو مچۍ دا چې کوم نران دي او چې کومې ماده چې کله سیل اوچت شي په هوا کې د جفتي کوي په هوا کې یو بل سره ملو شي یو ځل په ژوند کې سره په زندګۍ کې یو ځل د دوی جمع شي او په کروڑونو نه په اربونو بچي راوړي په کروڑونو په اربونو او د شاتو د مچۍ چې کوم ناران دي په خپل خوراک هم نه خوري هغې د نور په خوله کې ورکوي دې تاخون په خپله نه خوري هغه ځکه هغې د نور په خوله کې خوراک ورکوي او بلا شي وي چې سیل پاسې نو بلا شي ناراني پکې چې یو د خپلې هغه کوین چې ورته وي هغې سره جفتي په روانه کوي بس خو چې دا کار یې وکړو او بیا پیټۍ ته ننوځي نو بیا پې دا مچۍ ونښلي مړې کړي تاسو ضرورت ختم بیا یې مړې کړي ورپسې شه مخلوقات الله دي یو جسم لري او نوراني جسم او تشکل کوي په اشکال مختلفه او جنات هم دلته سره وایي روان دي هغه جسم ناري او دا نوراني ها نبی صلی الله علیه وسلم او معنا لغوي مې ویلو ها ملائکه وتوري وي ولوکت رسالت کوي دا پیغامات پوری د الله پاک د طرف نه شابه دي ومنهانه کرو من البيت هغه پور نږدې بیت الله تعالی چې ویل کتابه بورا برق بشار سپین
لکه برق په شان تیز تلل ها تبرید معنا لغوي مې ویلي وو ها لغات ور مې ویلي قوت الله جبر قوت ته وایي ها مجيء نعم الجاء نه وي جاء په خپل تلون کې مجيء چې بل بوتل ويجي په خبره ده نعم الجاء نه وي شابه ها أهيأهما بميدي كان يادي منازل أهيأهما ويلي ما يادي كده شابه غلام ألف أفضل مما يجب أن يكون شان خارق نور فتره چې لګل شوی وکړي ها شارع باطنان چې زموږه کې غیب او د زموږه د پاسه لمته ها بدغه فرشتو ذکر پکې راځي ها ينفخ بيدوها ويطهر وهو والله تفتح جديبا اخر وقت کافر مری ها مرتد کیږي ها خلقونه كانوا فضلك ها Allah فرشتو ذکرونه دي شابه شابه چا یو ډیوټي دا چا بل ډیوټي ده ها چا دا ډیوټي ده ها
ارشاد د شیرونو کو ها دغه مناسبت سبب ها دغه مناسبت کو ملګرتیا به کله چې بل څه القا کوي ها کله د مرکب موقف مرکب جبريل وسره ګور مساوي سو اندر نه چتل بنو قريلا تشبا ملک نے مناسبت سبب جو بولا خلو پدے رازا قدر جهنم دا فرشتي دې مناسبت نو لكن على أبي جهاز سعيد بن جبير أبي جهاز رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولون أكثر مما تدرون قال مثلا وما تدرون وما تكتب إلا بأمر ربك يوم ما بين أيدينا وما خلفنا بين ذلك وما كان ربك نسيا ويجي خلقت السماء ويصاني كتابنا وبيدنا في عبد الله وقدر ما روي أبي جهاز رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مناسبة شباب ومن خلقت محمد قال إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يقام من الجليس من الله ولم يكلم القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بالعدل والكبير المطلق وعاقلا خلقنا نظرا بهذا الإنسان نحوه والرسول وقال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا يعرفون القرآن ومن خلق حدثنا قل وقال حدثنا للمعين كان أن وقال يحق على وقال في نفسه فقال يعرف الشيء فقال الموضوع على شيء جبريل وقال فطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني قال قل يا رسول الله يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فأنا وصلى الله يحفظ بأعطائه يحفظ على ويجب على حد السمع عبد الله على حد الكتاب يعني عن حديث ابن ابي طالب عن ذلك الامام ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل وقال لي امتي لا يشرك بالله شيئا قبل الجنه ولم يشرك ولكن قال حدثنا بما قال حدثنا بنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقير هذه لمناسبة الشوط ودك من ولي وقالا ملائكة رحمت دے مناسبت سبب کیوں فيها تماثيل د ټوکړې د پاسه چې کوم تمثالي د بالا نو هغه سایه‌داري کې غیر سایه‌دار ول پته لګي نو دې کې بعد وی سایه‌دار تصویر ګناه ده او دا د کیمرې د غیر سایه‌دار دا غو سایه‌دار نه دي دا په نمرقه د پاسه دي په نمرقه په بالا په ټوکړه د پاسه سایه‌دار نه بوته
غیر سایه دار او بیا رسول الله مبارک بینه داخليږي او من صنع صور اطلاق په دا غیر دلیل شوخه ورپسې شه يقول سيدنا الله رضي الله عنه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويجب حدثنا عبد الله عليه وعن سيدنا عمرو أن مسلم أشد حدثه عن مسلم حدثنا سيدنا أحد يوم يحدثه عن رسول الله وعن كتب تعليم ورزقا قوله الذي كان يحدث بين رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما بين خالد أحد حدث ما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث قبل جلد المكان فعلناه فإذا نحن في تسامي فقل من يوم إليه فلاني ألا يحدث الناس تسامي فقال إنه قال إلا رقم معمولی دا چې پته نه لګي یا رقم دا معنا چې د غیر ذی روح یو داغي ها ألا يقرب كل بنا قال فذكروا ومن فلسفني يحدث لنا فلسفني ومن فلسفني وقرآن تعالى رقم معنا نقش وحدثني صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إلا وبين كيف لكن خلاف المستثنى دي ها عن سبيل عليه وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن أفضل من كان فقل الله تعالى حسين وقوله كل مناسبة قوله قول الملائكة جي ويجب حدثني إبراهيم بن مدرك حدثنا محمد بن بن حدثنا عن هلال عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مناسبت في دعاګانې کوي ها اللهم ارحمنا من فقر فرحنا وقد وإن كان سنة الله من كلام الصيام عن ما وقعنا فقال يا نبي رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولا يمالك يا مالك ليقضي عنا إلى ربك لا تدوزخ من شرها ولا يا مالك وإن كان سنة الله من كلام الإيمان فلا يمالك هذه البداية فلا يعود رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم وكان عليه يوم يوم قال النبي من قوله الذي لقيته عقب غرنه دي لرو رسیدم د طائف نه چرات طائف ته سره اصل کې عقبه سره جمع کړی و ها عبد یعیل دا په مشهور د طائف ابن عبد الله دي په پکانو شروع په وکړه ها اوس کراغلم الا وانا بقرن استعجب د زين بن ويذا بايس نظر في اذا فيه جبريل لمناسبه ذباب فيقول مثل هذا الله وتعالى الله إليه كما الجبال لتأخذه بما تأتي هذا فهذا نبات الجبال فسلم عليه يكون الأشياء محمد دغل مزان لفرشتة لها أخشبين دوغلون الطائف ها فما جاء إشتغنا من ذكاري مرتبه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القرآن عدو للنفس بمن يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا ويجب حدثنا مدير وقال حدثنا معاذ حدثنا أن رجلا من خلق من غير ذكر في قبره عن كل شيء عز وكان خلق الدنيا فأوحى إلى فيهما أوحى هذه مراد من جبريل دي ها أنا ملاقات جبريل يقول لكم يا إسماعيل ويجب حدثنا عبد الله فقصوى وزر وجود بيسونا بشبه او په 2000 څومره تیز شي روان دي 2000 سره چې شپږ سوه وزر متحرکي کی او د هر وزر د تلو خپل طاقت څومره سپیډ کوي ورپسې شه عائشة الصديقة لها فحدث أبو بكر حدث ذلك وابي الله عن أسماء عن يقول قال كل يوم الله تعالى عنه فيقول ثم أنا فردنا فأصل جناونا فأصل كبير كان يأتي سوى كل يوم ما تمان قال السورة التي يجوز وقوة الوقوع
وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن محمد قال حدثنا ابو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ياتاني فقال الذي يبدو النار بركان النار وانا النبي هذا الكريم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا فلاني فقد رمضان الملائكه حتى تصبح الملائكه بمناسبه الجوع وهو واحد عن العمل وبه قال حدثنا ومن قال حدثنا قال يوم يعطي الشارع قال ثلاثه والنيل قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب لهم يعني فتره صبرنا على ان يوم ويريد امتحان يا أيها الناس لكم تعبيرون فكبروا يا رب الله مالک مناسبت رجال میں مرید ما جاء في صفة الجنة نام دا اللہ مخلوق دے او دا مخلوق سے معتزلہ کوئی پیدا نہ لے اگر قرآن حکیم کی جیسے پتہ راضی عرضها كعرض السماء والارض ودي اسمان الله میں ممکن نہ کہ عرض دمر طول بیرینہ زیادہ او قبل دې چې نو خلق او التیام د اسمانونو راځي مو الله وی دا پیدا د خلق التیام دی راشي دا خو د فلسفه او عقیده جسم مرکب د هیولو د صورت نو غي هیولو صورت دا قدیم دی قدیم مو خو جسم مرکب د اعضاء لا يتجزر نه ګرځي ٹھیک شو عالم ټول تمو حادث وایو اذا الشمس كورت وغيرها اذا السماء فطرت ريحهم قائل والبصير فقرات الحيض وضبور اللعنة كلما رزقوا كتب شيء ثم موجودات كم لغات الجنة وتاريخ ذكر كي هذا الذي رزقنا من قبله هذا مثل الذي اوتينا من قبله اوتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا فاختبران كي ويختلف في الطعم كتبها دانية سانجي كم في ميودا ان يزدير يختفون كتب ذكروا كي بتشوكا كيف شاء او دانية قريب قتل بنغوال الارائکو السرور کم میوه کم بولی چې داغی میوه سانگی لاندی کنا ازمکا پی گورخ کاری غخشتای جی الارائکو تختونا قال الحسن النظرة في الوجه نظرة مخت خوشحالی او سرور زلطر لگی اللہ خوشحالی تا سرور قال مجاہد سلسبیلا حدیدت الجری ضربتی ریگی ملیکی بین خلینا غول دخیت الدرس نویدا دخیلت پا جنت پا شرابو کی نشتا ولا هم ينزقون عقلون بمزايل نشيلة الدنيا شراب كتين كي قال ابن عباس دهاقا دك كأسا دهاقا إذا معلومة چاہتا چه پی علیه وزکا وخا كأسا دهاقا جنت ولا دك بي او دا عباد خلق نمگره کی او قواعد نواهد الدوائی اغا خدا چه مرتفعات استدیین دا رحیق خمرو توی خالد تسلیم یعلو شراب اهل الجنت داغ شراب د فاطمه یو خاص بوی وی خشته ولې اتامو مسکن فینه مسکن فین خطه او مراد نه فین نه دلته کې مهر دی لکه مشروب د پاس یو خاص مهر واجی کنه چې دا د کمپنی یو نه خي ابدا مشک مهر به په پاس باندې نه داختان فیادتان بیگی با مودونه منسوج مؤمن هو دین الناقه د ناقه تانګ چې کوم د خېټه نه تاوي هغه د مختلفو تسمونه ودلې وي کوب مالا اذن له ونعور وتن په کړه دې نه سختوري او باریک چې او سختوري وي او اورا کړه مولي چې لاس کې نيسي عربا مستقل ده واحد وعروب لك صبور صبر اهل مکه وتعربوي اهل مدینه وتعنجوي اهل عراق وتشکل وی دخلوا صفات قال مجاهد روح جنت ورخام خوشالي ریحان رزق اشمالون دی مراد مندود موس کیلو تو دیو بل د پاسه او محدود دک تا بوجنا بار نه بډکی
ويقال ايضا لا شوك له چې کوم چې غزغینی هغه ته وایي. عرب محببات الى ازواجنا دریم معنا وکړه. مذکور جاری پوجو مرفوع بعد وفوق بعض خدا سے نه ده او دې مرتبو کې به مرتبه به یو بل د پاسه لغوا باطل کوي تعصیم ګناه افنان خان وته جلال جنتین دان جنان مراد ما یفتنال چې میوه د قریب وي مدهامتان تک وي من الري توبونا کیا بده وفي قال حدثنا خلود بن قال حدثنا يوسف قال عن عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راوي فقالوا من غدنا في كتاب الله فإن هذا من كتاب الله من الله وفي قال حدثنا ابن قال حدثنا قصير قال حدثنا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة فرأيت أكثر من الفقراء والصلاة في النار فرأيت أكثر من النساء وفي قال حدثنا سعيد بن أبي قال حدثنا يوم عن دوارو زینو چې خضرې هلته کې یو سره بدوي نو کاسات نماز تطبیق کړو قصاص وي ما یې خضر ډېر دي نو دوارو کې وړي یا اولا شکر دې دوزخ کې وي ثانيا بچا فاسقانی دې جنت کې بیا ډېر شي ها شالين هو جالس ها الخيمة درة ملغلرة ددادا طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية من أهل المؤمن من أهل لا يراهم الآخرون قال أبو عبد الصمد والحارث بن بين عن ابن عمر 60 ميلا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعزتني مالي الصالحين ما أخش على عين رأت تفاصيل لاغي ولا أذن سمعت تفاصيل ولا خطر على قلب بشر وقرب إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أقول جوابك خا كتب إخوان بولي من قريدلي رسول الله بارك قريدلي مراتنا التفاصيل دي وقت إشاء وفي قال حدثنا محمد بن بكر صلى الله عليه وسلم عن عمر بن عمر بن أبي أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلني إلى الجنة يقيننا كل والد مراد عمل ترى خلق كل شيء تشبيه والقيام نو بكلاريتك ولاية أمقات نو بكقلتك ولا يتغوتون بل يود اسماتك يانيتهم فيها الزهام وامشاتهم ومن زبير سرود ورسبين ضربي مجامر كم بلي د خوشا د لوګي د پاره کول وعود بي ولا به مشکی لكل واحد منهم زوجتان مخصوص نور قريد خدا د په مخصوص دي درام خصوصهما من وراء اللحم من الحسن د اج وحسن د وجنا د پنده د نلی به بار مختار لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد كقلب واحد ته یادومه بلاګانی بساتی څنګه لونه به یو د یو سره د اختلاف کوي يسبحون الله بكرة وعشيا شبا وقود چې بلای په مجامر مجمر په هغه شي کې هغه د وعود د بلولو شي چې ابعود وي ها يعني يقول الله سبحانه وتعالى فأرجعنا دعوة ولا شيء يستطيع إلى أرسل وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي حكيم عن سعيد بن سليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة وجد مع القرآن درابين يقبل ذلك اوز او یا زره دي کثرت پته مراد کو داخل منشي اول د دوی حتی يدخل اخر دا به یو ځای داخلي دومره غټه دروازه ده
وكنا بإلى سورة القمر إلى البدر حسن في مراجعة. ومن حدثنا عبد الله بن محمد اليومي قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هذه الحديث قال منها فقال الذين محمد صلى الله عليه وسلم يأتينا لا يلتفت مبارك إلا شيئا من هذا ومن قال حدثنا مثل قال حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا قال حدثنا أبو الحسن قال رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فجاء يا رسول الله وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت مبارك إلا شيئا من هذا ومن قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عن أبي حدثنا فهمت قال تعالى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كمثل يوافيها ومن قال پوښتنه دې د دنیا ما فيها نه بهتر نو چې جنتي له کم ډیر ورغی رسونه خولي ها ومن قال حدثنا رسول الله ومن قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا رسول الله كم يقول تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لتسلسل يسير الله وفي الجنة لتسلسل كيسورها ومن قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريق بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لتسلسل يسير الله وفي الجنة لتسلسل كيسورها والشيء وذي مطلوب. هلك الجنور نشته نو سوري د کمره نور نشته نو سوري د کمره نو بعضی وخت قدرتي رانای یو ځای کې او د هغه رانه نه چې لږ اخوا شي نو لږ رانه مدم شي دوړو کې حسن دی هغه مدم ځای کې چې ولاړې تا ته به سوري ښکاري خپل په خبره پوه شوې نو نور نشته په کیفیت الله خبردار خو داسې به چې بعضې به رانه زیاتې قدرتي شپه نشته بعضې کې به رانه کمې لږه غوندې اب هم فن کوي دا به هم فن کوي یوازې رانه هم فن نه کوي بعضې وخت کې سړي ته چې تیاره نه وي دله خوند نه ورکوي نو دا مختلف ستا د خوند او د ژوند د تېرولو دپاره به مختلف قسمه دلته نور شته څه نشته بجلی دي دا دی او سورې هم شته پکې نو داسې به ني هغې باندې اوس کیفیت باندې الله خبردار لکه لوګلیسته ډوډۍ به خوري جامه به خیرنېږي نه بدلوي به ستړي نشته دمه به کوي وایي په خبره ډډه به وایي مړه سم تیار خواره به یې دا مخصوص دي ها جنازې منازې خاصونه نشته ها دلته که ځان پوره کوې پوره کړې ها مرضعه سوال کوه چې د مرضع څه ضرورت دی ماشومان خو چې مړه شي دا به هلته پخپله بالغان نه د بعضې اعمالو د دنیا تکمیل خدای په جنت کې کوي خپل قدرت کاره کوي نو دا ماشوم مړ شو نو الله داسې نه غټوي د ده تکمیل به وکړي روپۍ به ورکوي لوی بشي د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل موسی علیه السلام مې ولید چې مونځ جوړ کړه هلته لمونځ څه ضرورت دی په محشر کې دلته یې مونځونه کول هلته مو له خدای د مونځ توفیق ورکړه پرې چې دا عمل نور کامل شي پوهېږي په خبره بعضې درسونه کوي په جنت کې درس به کوي د خپل عمل هغه تکمیل روان دی کوي شابه دروازې استقوا ته جنتونه ګورې نشته دا زموږ د عوامو مشهوره خبره ده خدای اته جنت ورکړي نو اته جنتونه نشته هر څومره چې دي هغه الله ته معلوم او دروازې اته شته شابه وعدت للمتقين وعدت دلیل څه خبره دی چې مخکې نه تیار
او نبی صلی الله علیه رأیت النار رأیت الجنه دا دلیل د دې خبره چې کم زیدي الله تعالی ډېر څیزونه چې د هغې وجود شته د موږ په ذهن کې نه راځي خدای ځان سره پټ کړي او خدای پاک د هغې خوشبویي هم بندې کړي دي موږ ته نه رارسېږي نه پوه شي سړی مړ شي جنت نه او د دوزخ نه کړکۍ کولو شي خو دا مخلوق دي که نه ورپسې شه رساقا الله ورته مستعد دی رساقت عینه چې سترګې ناجوړه شي دا چخې ته بیږي یقطع الجرح چې وینې ته بیږي او نه رساق او غسیق یو شي دي غسلین هر هغه شي غسل ته په خرجه منو چې خرابې اوبه ترې لاړې شي نو غسلین فعلین د غسل نه دی دا څرنګه زخم تبر د شا زخم چې هغه نو او وینه ترې بیږي هغې ته غسلین وایي هم دا چې کوم د دوزخ متعلق لغات یو څخه ذکر کړي د جنت ذکر کړي حاسبا الريح العاصف كيف حاسب اما ترمي به الريح چې اصل کې حسب کانی ته وي هغه باندې دا کانی چته ومنه حسب جهنم ما يرمى به في جهنم هو حسبها غشاء حسب في الارض هبا والحسب مشتق حسبان ذكر کانی پچو سدید قیح او دم خبر كل ما خبرت في اتمرشد بیا بتازه شي تور مړوال دا څه نه دا اور بخکته شي دا خلک جهنميان به وي بیا به دا اور لمبه شي بیا به اوچت شي تورون اور بلاول تستخرجون اورات اوقات اور من بالک للمقيم مسافر توقي خالي میدان مسافر په خالي متسفر کوي صراط الجحيم وسواء الجحيم يا وسط الجحيم لشوب يقتل طعامهم ويصاب خلق بشي شوب حميم ترى حميم د جهنميان ویني نونه خيغان الټه بول غلدي دا جهنم په وخت کې جمع کېږي خود کېږي با زفیر و شهیق زفیر صوت جدید ته وي او شهیق صوت ضعیف ته وي هر کې आवाज کې لومبي ته زفیر وي او اخره کې आवाज ذلی شهیق ته شهیق وي وردن واردل حوستا عطاشن تگی واردیږي حوستا غیر خسرانا تاوان يلقون غیا مجاهد يسجرون اور به بلیږي في النار يسجرون توقظ بهم النار نحاس تانبه يصب به بصر ورواله ذوق باشي ويا جرب ولا تعمل ذوق الفم وسكه دا وجود ذوق ته مالک خالد اور دی ماجل امیر رعیت او اذا خالد پریدي یو بل ظلم کوي نو پکې سوکني مریض ملتبس مرجع امر الناس اختر مرجع البحرين مرجع برد تدام پته کې طرف صاحب پریګري انور سارو سره یو ځای والبصير شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول فرق من أجل الحال إلى الحسين وجميل الشامة ومما أحسن محمد بن قال أحسن كان في رمضان الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد فرق من أجل له بين الحال في جهنم ومما أحسن بما قال ومما أحسن بما في الحال أنه يرى رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ربنا فقال من أكبر بقاطع فإذا فعلنا نحن مسلمين لقد بالله ونقص بالسيف فيسر الله وأتجمنا في مسجد هذا الخير وبه خلقنا الله محمد خلقنا عليه وسلم فأتنا أمام عزيزنا فقراني فأخذوا جلس وجاء ولدنا فأحسن الله لنا فقال بنا أخرجها عن رباء سنة فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل جهنم وقال على ما يوم على رباء سنة شكر الأمان وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن كعب قال من ابي عقبه رضي الله تعالى عنه قال سيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يستوي جهنم يستوي جهنم طاود بلاط عنكم بالمال وبه قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا هشام قال رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن في جهنم قبلها من مال وبه قال حدثنا مسلم قال عن يحيى عن عبد الله قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم قبلها من مال وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مالك عن عبد الله عن رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرجل في فلان يوسف أن جهنم إلى رسول الله كان إنها قد يوكا فيوكنا الدنيا دا طولو بفضلت دوزخ مفضل لفدي ب69 جزءا كلهن مثل حرها ادو دنیا اور کم دی دا ټول کویلا او لرګي او تیل او ډیزل چې او ځکه او ګیس او تیلې ولا ورته الله یو کم او یادونه نور کا
ورپسې شه وإني قد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد بن يقال هذا عن يوم قال يا علي رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن أبي بكر وقال يا مالك وإني قد حدثنا شغبوي مالك قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن أبي بكر قال سيدنا من القرآن فكتبتهم مالك يعني يكلمون او عثمان لورشا او خبر وسره وکړه تیر شوی دی ښا اذا کوم عمال دي ظلم کوي دا معذور کا انکم لترون اني لا اكلمه ما وترنه لکړي الا اسمعكم مگر تاسو ته وروما وته مې ویلي دي اني اكلمه بالسر دون ان افكار او ته مخدو خلک مخالف کیږي بیا بټ مې پوي کړی دی ها بعد کولاو د بادشاہ خلاف خلق روچته ول ها ولا اقول رجل ان كان علي امير فما مشي بس جاء خير الناس تمام بس يوشي سمعته من رسول يقول قالوا ما سمعته قالوا يقول سمعته يقول جاء برجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقطابه في النار كل ما بقول كده يوزيش ويدور تاويږي مکتين چې حمار پنجرند تاويږي په خوا د جنت په خال تاوله دقه په دوزخ کې په دې خپل کلمو کې تاويږي را تاويږي جمع مشي اهل نار په يقول اي فلان ما شانك اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه او تاسو مونږ کوله په خپل ورنه کول نو مطلب دا چې د عثمان نه یادې ښا عمره یادې چې کوم عمره دي د عثمان له ته بهتر نه وای نو ما وته ویلي تاسو ما بدګماني مکه ما عثمان کوی کړي چې د لړکا دو داغه په هر څه کې کنه لرته او مخامخ نه شم ویل تاسو بیا به نور خلک هم داده شي او فتنه به جوړ شي او غندر ان شو بدا عن الاعمى شي بل طرف دی وای